الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق درود شریف ہوئے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران مانمخ کے زما د دو محترمو تقریر تاسو واورید د وخت د تقاضا مناسب عزیزان ما بیگا جهانگیرپورہ کې تقریر کړو او بیا مې دا خیالو چې آخر شپو کې بچرته یو شپه بیا کوم خدانن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې دنه سړیو چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات او شاده کور مالک ورته وی کم بیا دې دلته اخ ټوخ وکنو وجنو دی نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې ده زما عزیزانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کولای نشم اقرأ باسم ربك الذي خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پورش د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم
سلويخ کاله پس باور کوله. دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي، یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ. جنسي بلوغ 15-14 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس کی. ما په خبره پوه شئ؟ پیغمبري په 40 کاله پس ولی الله ورکولا؟ ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي. اوس خو هر شی نابالغ دی، انسانان څکه هر شی نابالغ. عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کې کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی 40 کاله. جبريل راغه. اوس جبريل څوک دی؟ غار حرا څه ته وایي؟ وحی څه ته وایي؟ اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناستی چې په 16-15 ډو پويږي. سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا. غار حرا څه ته وایي؟ غار ثور څه ته وایي؟ وحی څه ته وایي؟ جبريل څوک دی؟ بوراق څه ته وایي؟ په دې دکانونو کې وګورئ، یو د اس په تصویر دی، خز شکل ورته د خزي جوړ کړي، لاندې ورته لیکلي بوراق النبی. بوراق النبی داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چا دی؟ تاسو خیال راکړئ. نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي. پیغمبر 40 کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل راغی. د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ. پیغمبر ته وی اقرا باسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن، ز دانشم لسته، ز پړاو نه. بیا ورته جبريل وی اقرا داول ولا او ما نه بقارن. بیا ورته جبريل وی اقرا باسم ربک الذی خلق ما نه بقارن. جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې د الله نه راوړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوې پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. دارم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. پړم بنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې، نو په د هیبت راش. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی، ما په کپړو کې پټ کړي،
سړلې را باندې رااله ای بیبي ز چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستا د هر ادانا داسې معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي، الله ستا د هلاکت اراده نه ده کړې. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې داغه ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي. ښځه دې ته وایي، بیبي دې ته وایي وزیر اعظم د کور، وزیر اعظم د کور دې ته وایي. په حالت د اسلام کې نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. خزه داسې پکار، کور داسې پکار. بار راووتو، ابو بکر صدیق په مخه ورغی، وې صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وې چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا. ابو بکر پټکی وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وې ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وې چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو اولنه سره. عزیزانو شروع شو، خلق ته پته ولګیدا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق ته ورکي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وایي؟ خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو، ابو جهل سردارو او عمر فاروق هم پکېو. ویواورو منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ور کوي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و. عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بل راو. تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلې ده چې دا تور به ال پتی کی کیا چوم چې دا غ سر پکې ټومبل راوړم.
اصحاب ورته وی چې عمر تداغه شمه مړکول تراله زما دی په خدای قسمی چې داغه شمه رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دا آیات وی تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکولا خور والا دروازه لری کړه ورته وی دا تسلست ورور ما خو څه دی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ادرے دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خور ورته له عمر نور مموال و بس تړې ورته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق شو نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تداتي وي راشه زمونږ د خو خويندو مېندو حال نن مسلمانه شوی او ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منس کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق اے عمران ستا پشان زرگونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کمی اسکړې عمر داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خورې د گریوان نه ونیوا ورته له خورې استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قران چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چا خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی زماراتلو نه مخ کې وی لګي بیا وایا خور ورته وی تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وی استاد په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قران تا ته خودله
خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے الله دې اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا الله یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینې ته بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش مې کړې دې یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چې عمر بجای د پیغمبر د سر په کوله خو مسلمان عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې واور یاد مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش می چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو پلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي خزانه ماشومه پغې کې نیولې د امیر المؤمنین تعالی ورته څوي وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشا حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیسته ټاکای ګنډي
کمیس کې خو په منډه راغی بیبي وای څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبره ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه وی فرق پکې نشتا وینا وی چې فرق پکې نشتا زماده په غیږ کې ماشوم چې د داستا امانت ته استازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دینه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولی پریشان غوندي عمر فاروق ورته وای بچیا روټۍ خوړه په ماړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستانه نخیری روټۍ د زما په کور کې زوی ته وای روټۍ خوړه او را روانې کو لاس نیونی او بار روز ورته وی چې تا پلانې خزه سره زنا کړې ده هغه وی چاو پلاره کړې مې ده ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړې ده دویم جرم د دروغ ولی حکم دروغ ولی وې رمخ کې مسجد نبوی ته راوست دا مې دې پوروي چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه دی جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای دی په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد راغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړي دا او د اقبال جرم کو قران ویلی دی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړي او سړی او خزه زناو کې نو سل دوره وای نو زما د زوی غیر شادي شوده دی ما په د قران د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به او سم به وਹੀ وبکی څوک سم به وਹੀ دوره وهل شروع شو د مدینه منوره لوی لوی سرداران رااله عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډیر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم واوري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ور کړی شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم به سزا بوکتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نوینه جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده
اے بچیا دا الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي. اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوي او بابا اوس کې او کمر شوي نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي. سلمہ دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گواه کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه. زوی ته ودرې دوی ورتل بچیا کمړ شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره. نو دا د درو ټول تغمی او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرست ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ. ایمان دې ته وایي ایمان پامارت کې دیتا وای. نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف هو جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یواز نیمه شپه ده او یواز د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي. عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اسړی ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څلکه خو زلار وا. عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفقول شما. اوس اسړی ته دا سپته ده چې د امیر المؤمنین دی. ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزه دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزشته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتا او نه مې د داینې واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې خزې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې اسې نه چې چرته مړل شي. الله حضرت عمر وستا خزی ته د خدمتګاری ضرورت ته ویلا وې یو منټ په یو منډه کور ترا او خپل خزه را پاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوا په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړې دي د داسې لوی خدمت موقع درته پلاس دروسته دا چې شاید چې پجون کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. دیو غریب خزه دا بچی پیدا کیږي کدی وخت کې څه ضروری د خزو څه سيزونه میزونه یم ځان سره راوال. حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغستاو عمر مخ کې او خزه ورپسې او پدې مېرو کې منډي وای. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دنه نکول نو لاس نه ونیوا ورته وی او بیبي استاد د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د خزې داسې خدمت وکړه چې د خپل خور او یاد مور وی.
بی بی دنه لاړه. عمرم بار پزمکه هغه مسافر سره کېناست. ډېر سات تیر چې وخت تیر شو نو بی بی دنه د عمر فاروق आवाज چې یا امیر المؤمنین مبارک شوراره دې پیدا شو. مبارک شه وراره دې پیدا شو. ابار چې کوم غریب سړی ناس په هغه پر کې دوش چې دا امیر المؤمنین دی. خزم دنه په لړزان شو چې بار امیر المؤمنین ما تر غلې او دا د امیر المؤمنین خزه زما دومره خدمت وکړو. خزه او خاوند باندې لړزاو لګید. د خزه ایمان تا وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وای، نن به د مزدور بچی ته د خان خزه د غوراره وای. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا. و مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی، زد غریب و همدرد او پنی مشپه می خزد غریب و خدمت لنوی راوسته. نو نن بزمانا ما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکل دانن چې ز عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چلوې کړه خدای زکایم چې ځان خاورې غنما. تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې. عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده. مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناسته او امیر المؤمنین ولاړ دی. وی حضرت عباس پتا داوا کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده. جواب وکا کني قیدوم دی. امیر المؤمنین ورته وای چې دا پرناله ما زکه غرزولې ده چې دې پرنالي کې وب بچراتلې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکه ماوي چې دا پرناله غرزوا. حضرت عباس ته وای چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوي نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګیدلې وا نو سزا ادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په وګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي.
نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور نه خاو کړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشو یو کالوش عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې می پوي کا چې خزه سره څومره موده خاون نه نو دا گزاره کولې شي نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته دومره پورې د خزه وخت تیرې دیش حضرت عمر راغه سرکاري آرډر وکړو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړی بیا سي او بیبي ته وی چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست یو غریبې خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازه تکې خو چې دې کیسه نه چې څوک فریاد کوي سبب ایمان خدای تفوس کوي یو کور دې د مور او لور پکې جګړه ده مور یې پایو کې وبو واچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو وانه چو مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي لور یې مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خدای عمر خدای خو ده نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لاري کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څو خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړې د کوم امیر چې فضل کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل ورل مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته وی او ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زو د لار خالق ہے صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې دغه دریاب ته چې ورغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو عمر وی خاغ دو غوتی چټي ولیکل پی ویلیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اوریدلې دا وکنه مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړي د ترنه نه بیان دی چټ د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمری تیریږي ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړیو نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم خوړو چې زبا والله
لا اکلم معك حینا والله کزه تاسو سره یو حین خبره وک قسم یو غړو بیا رستو سره پیمانو چې اوس بداسه کیږي راشه چا مولانا مسلې ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی الله ورته صاحب دا مې دوست ته او داسې قسم مې خوړلې ده چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شي سره راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وجدا سي قسم مې خوړلې چې خبره بده یو حین در سره نه کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا زه سره لیونه شو حضرت عمر تراغه چې تباشم ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي او والله لا اكلم معك حينا دا قسم مې خوړلې سوکم هغه ول تر ماخام ور سره مکوا بیا کوا زه سړی خیالو کو چې راشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډ شي ځکه چې دوست خو ډېر ظالم شي کنه زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې ترکاله بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خوړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ول راغواړه دا درې واړه ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې واړه راغوخته حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلوخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغله وا چا وخت شیم نو دی حين اغه سلوخ کاله خمبیر د آدم علیہ السلام مراد ده نو ما ځکوي چې حين دی قسم خوړلې ده او دی حين مراد سلوخ کاله دي نو ما ځکوي چې سلوخ کاله خبره مکه پیغمبرو فرمایل ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه هغه ما سره دلیل هم دی قران دی ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پوري نو الہین دی حین نه تر مرګ پوري وخت مراد ده نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه تم ټیک وې حضرت عثمان ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی وای والله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د صبا او په وخت د ماخام کې دی حين د سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد ده نو ما ځکوي چې تر ماخامه خبره مکه بیا کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکه بیا کوه قران کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه
په خدای قسم هغه عجایبات به پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکار. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. خوب د ارچا دروغ کې دیش، لیکن خوب د پیغمبر چې دی دا چر دروغ نه، ځکه چې د پیغمبر خوب چې دی هغه وحی وي د الله د طرف. نو کوم شی چې وحی وي هغه شی دروغ نشي. دینه سیوا د تعبیر الرؤیا قانون داده چې مړې په خوب کې وګوره صدر توي او څنګه وګوره، نو چونکه هغه په عالم حق کې ده او مړې دروغ نه وای، نو چې سدي لیدلی او سي درته ویلي بالکل رښتیا دي. ما په خبرو پوهیږئ؟ خبره دو درې جمعونه لګي ګرانی شوی غوندې دي او زه کوشش کوم چې خدای پاک تاسو په پوي کی. نمړې چې دا وی په عالم حق کې چې څو وای ارشتیا د مړی خبره تا دروغ نشوي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کال پس یو صحابي په خوب کې ولیدو، نو صحابي وایي چې په عمر جمع او خولې را روانې، نو ما ورته وی چې عمره څو شو در سره؟ ورته وی صاحب پختنه مکوا، کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زه هلاک وې. ما د خپل زندګۍ حساب نن نوزګار شو. نو صحابي چې سار را پاسه د نو ډېره و جړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل زندګۍ حساب په یو کال کې خدای تور کو، نو چې مونږ سره بچای ایمان دیته وي. دا امیر المؤمنین له بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونی لاندې یو خزه پرته ده، کټوي ایخه ده په نغریبان دی، کانی پکې چولې دي، ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړی کړ आवाज وشي، بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا، ورغه وی بیبي دا څه دي؟ دا ولې ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي؟ عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لینوي. ورته وی بچ حل منی ویل نزنو خبر واور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورز د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورز د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی،
اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي ولې وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم. دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټک یو ما نه تاسو کی چې تا ته تکلیف دی. عمر فاروق ته چې دغه بوډای دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ورو رسیدو نره باران وا بوډای مود شوی وا اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډای مرا پاسولا ماشومان روټای په اخرولا پلامن ورته خله پاک کړې ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای ک په قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه چې عمر مړ کېد نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دي خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې څراته و نه وای. یو خدای اوس خو تا زور دي مونږ کړی نه په درې مورد د جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار څرا کوم خو چې څراته و نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي. دا د عمر ایمان حدیث. الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخ کله کېدو ویل بچیا خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ته لک سات پس مرکېګم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وایم. یو حدیث واره د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني ته بیگی سات پس وفات کی. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي ورته ویلي چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغل زما دا مخ په خاور خړ کوي
چې خدای له خړ مخ لاړ شم. نو بیبي په جړا شو، صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده. ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي، نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي. خلک دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ثبت أقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلم